أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لا جناح عليكم نشتر هس گناہ پتا سباندی ان طلقتم النساء کچر تاسو طلاق ورکړی بیبیانو ته ما پا وخت کې لم تمسوهن چې تاسو نه یې مسح کړي دي لره او تفریدو یا تاسو نه یې مقرر کړي لهن دی دپارا فریضة سمهر ومتعوهن او ستاسو فیده ورسوی دیتا علی الموسعی امالدار باندی قدره دهاو ده حیثیت مطابق دے وعلى المقتر او پتنگ دست باندی قدره دهاو ده حیثیت مطابق دے متاعا فیدور کولی بالمعروف د شریعت مطابق حقا علی المحسنین دا حکم لازم دے پنے کو کارو باندے. آیت مبارکہ کے بیان دے چیو زنان سر نکاح شوے دے او پا نکاح کے دائد پر مہر نو مقرر شوے او بیاد دا زنان رخصتیم نرشوے او خاون ولا طلاق ورکړو یو یا دو یا درې نو دې زنانه ته بس ملاویږي چونکه نکاح کې هو مہر مقرریږي او دلته هو مہر مقرر شوی نه دی نو دې زنانه ته متع ورکړي دا سے خالی لاسے مو واپس کوئی عدت خو پا دی زنان باندی نشتا دے ځکه چې د رخصتین مخکې طلاق شوي دي البته دی زنانه ته مالی فایده ورکوي په نکاح کې مہر مقررول ضروری دي خو د شرایطو نه دي یعنی که په نکاح کې د مہر اړو د سره ذکر ونشو بیا هم نکاح صحیح دی او مہر و د ښځې حق یې ته ملاویږي به د دې څلور صورتونه دي یو دا چې نکاح وشي او په نکاح کې مہر مقرر شي او بیا د زنانه رخصتي وشوه او خاوند و سر ملاو شو دای نفس ولا طلاق ورکړو نو دې ښځې ته به پوره مہر ملاویږي چې کوم مقرر شوی دی. دویم صورت دا دی چې نکاح وشو په نکاح کې مہر مقرر نشو او بیا دې زنانه رخصتي وشوه او خاوند و سر ملاو شو نو دې تبا مہر مثل ملاویږي. مہر مثل دې زنانه مشر خور او یا د ترور چې کوم مہر او هغه شان مہر بدلیږي
یعنی دې د خاندان د زنانو چې څومره مهر ترتیب را روانو هغه مهر به دې ته میلاویږي. دریم صورت دا دی چې نکاح وشو، په نکاح کې مهر مقرر شو خو رخصتي لا نه ده شوې او خاوند یې له طلاق ورکړو، نو په داسې وخت کې به دې ښځې ته نیم مهر میلاویږي چې کم مهر مقرر شي هغه به نیم شي او دا نیم به دې ښځې له ورکړي. او څلورم صورت دا دی چې نکاح شوی دی او په نکاح کې مهر نه دی مقرر شوی او رخصتي نه ده شوې او بیا خاوند یې له طلاق ورکړو، نو په دې وخت کې ښځې ته مهر نه میلاویږي ځکه مهر د سره مقرر شوی نه دی، نه نیم و نه پوره. البته دې ښځې ته به متعه میلاویږي. نو دې آیت مبارکه کې د متعې بیان دی چې دې ښځې له ټیک ته مهر مه ورکوئ لیکن متعه وله ورکئ. دا متعه چې دا لفظي معنی فایده او سامانو، چونکه ښځې ته طلاق ملو شو نو پای باندې وحشت راغی، خوفزدګي پرې راغله، دې سړي دا ښځه په وحشت کې وغورځوله په طلاقو سره، نو د هغې تلافي په مال سره پکار ده، څه نه څه مال دې ورکول پکار دي او دا به د 5 درهمو نه کمه ني، ځکه کم از کم مهر 10 درهمه دی. دا درهم د دوبۍ دا درهم نه یادي، دا اسلامي درهم یادي چې یو درهم دا 10 درهمه دا د 2 تولو او د 2 ماسو برابري، 2 تولې او ماسي چاندي د دې برابر 10 درهم دي یا ردی قیمتو. نو نیم چې 15 درهم شي یعنی یو توله او تقریبا 3.5 ماسي دا د 15 درهمو برابر دي. نو دې ښځې ته به کم از کم متعه د یو توله چاندي او د 3.5 ماسو برابر مال به دې له خامخا ورکول پکاري، د دې نه کم نشي کېدی. قرآن کریم خو وی هر انسان د خپل وس مطابق ورکي، مالدار د خپل مالدارۍ مطابق او غریب د خپل غریبۍ مطابق او متوسط د خپل توسط مطابق دی ورکي. دا خو کم از کم حد دی چې 15 درهمو نه کم بني، یعنې د یو تولې او د 4 ماسو نه کم به نه ورکوي، دې نه سوا ورکولی شي. بیا ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې 10 درهم ورکول پکار دي، هغه دونه وي دا متعه ده 10 درهمه. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي وی د ټول نه اوچته متعه داره چې یو خادم یو نوکر یو غلام ورته ورکړه، د دې نه لاندې بیا چاندي وله ورکړه، د دې نه لاندې بیا وله جامې ورکړه. په جامو کې بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې درعون قمیص ته وي، یو قمیص به وله ورکړي او قمیص آی ته وي چې د زنانه د مرۍ نه والي د خپو تر ګیټو او تر پنجو پورې دا ټول بدن وله پټ کړي، دې ته قمیص ویل کېږي. قمیص تر پنډو پورې نه دی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې د بیبیانو قمیصونه دا تر پوندو پورې به وو. ابو داود شریف کې روایت دی
یو زنانه د یو مسلې تپوس کی وزه جماعت ته راځمه نو په لار باندې بعض اوقاتو خزله پرته وي او هغې پورې زما لمن ونښلي نو انی امرأة اطیل ذیلی وزه یو داسې زنانه یم چې زما لمن ډېره اوږده ده نو زما لمن ما پسې په لار باندې راښکې شي په ځمکه باندې نو هغې په لیس کې پورې بعض اوقات څه خزله څه ونښلي څه ساراني یا څه غوښې ورپورې ونښلي زما جامې په دې سره ګنده کېږي او که نه نبي علیه السلام ورته وایي نه که چېرې دغه وچ دی چې ته مخکې ځې نو لاره کې بیا هغه ستا نه پاتې شي نو جامو پورې سانخلي خو نه که نه نو جامې دې پاکې دي او که دا هغه ګندګي لمده وي نو ستا جامو پورې چې لمده ګندګي ونښته نو جامې دې ګنده شوې بیا نو هغه زنانه خو د مسلې تپوس کی خو د حدیث نه یو بله اشاره هم میلاو شوه چې هغه زمانه کې د زنانو کمیسونه څونه اوږده وو نو هغه دومره اوږده وو چې نن سبا د زنانو پړونې هم هغومره اوږده نه دي او دا بورکې هم دومره اوږدې نه دي چې شا د تا پسې راښکې شي په ځمکه باندې دونه اوږده اوږده کمیسونه دا د زنانو لباس و نو دونه کمیس ورکولو چې هغه د مرۍ نه والې تر خپو پورې او تر ګیټو او تر پوندو پورې بدن وله پټ کړي دا به ورکوله او دې سره سره ملحفه د لحاف نه دی او لحاف مونږ عام طور بسترې ته وایو بلستن ته او کمبل ته او تولایې ته وایو خو دلته د کمبل او تولایي نه ته مراد دلته ملحفې نه مراد دا دی چې دا زنانه د کوره کله بار وځي غم هادې لپاره سفر او حضر دپاره دا خپل بدن پټول والی پای سره بیا دا د سر نه والی د سر د ویښتو نه والی تر ټول بدن او لاندې تر ګیټو تر پنجو پورې چې بدن مکمل پټ کړي نو دې کې غټوالی هم پکار دی ځکه چې دا پړونې به غټ و نرۍ به نو او لوی به هم وي د کمیس نه نو یې ته ملحفه ویلې کېږي او دریم خیمار سرپیچک ته وایي چې دی به سر پټ کړي دا پخوا زنانو به سر نه سرپیچک تو کړو عربی کې ورته خیمار ویلې کېږي دوپټه ورته هم وي لیکن اصل معنا د خیمار چې دا سرپیچک دی چې هر ټیم به د زنانو سرونه پټو ویښته به یې پټو د شپې او د ورځې نو دا درې جوړې چې دي دا درې کپړې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا به متع کې ورته ورکړي باقي د هر انسان خپل وس او طاقت دی دا د علی رضی الله تعالی عنہ زید حسن سیبو دا ډېر مالدار حسن بن علی رضی الله تعالی عنہ د خپل ویره طلاق ورکړو نو آیت په متع کې 20,000 درهم ورکړو او دې سره سره یو څو تیلې یعنی یو څو مشکیزې د شاتو ورته سر ورکړې وي دارقطني لیکلي دي د سوید ابن غفله رضی الله عنه روایت دی چې د خثعم قبیلې یو بیبي وه عایشه دا د حسن رضی الله عنه په نکاح کې وه نو علی رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید شو
دا د شهادت نه بعد امام حسن رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو. د صرف 6 میاشتې خلافت کړی دی. 6 میاشتې بعد بیا د خپل خلافت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته پرېښود په خوشحالۍ باندې. چې کله دې څنګه خلیفہ شو نه هغه بیبي ورته وویل لتهنک الخلافة یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین دا خلافت دی تا ته مبارک شي. هغه ورته ویل ویقتل علینا وتظهرین الشماتة، یو حال زما والد صاحب علی رضی الله عنه شهید شو، اثر ظلم او زیاتی وشو، ته ماته دا خبرې ماته کې ماله مبارکبادي راکې. بس هغه ورته بیا وی اذهبي ځه کور ته او ته په 3 طلاق باندې طلاق کوي. هغې عدت په کور کې تیر کو او بیا امام حسن رضی الله تعالی عنہ هغې له 10,000 درهم ورکړو په متعه کې. حالانکې مهر یې ورکړو، دا د مهر نه علاوه نورو 10,000 درهم یې ورته ورکړو. نو هغې زنانه وویلې مال قلیل من حبیب مفارقي، وی لږ مال راغی خو د هغه دوست نه راغی چې هغه زه جدا کړم. نو کله هغه دا شعر چې قاصد او امام حسن رضی الله تعالی عنہ ته روړ نه په جړا شو، وی که ما د خپل بابا جان نه نه اورېدلي د نبي علیه السلام نه چې په 3 طلاقو سره بیبي په انسان باندې حرامه شي او بیا نشي یو ځای کېدی ورسره تجدید د نکاح نشي کولی، ما به یقینا دې ته رجوع کړې وه. بهرحال امام حسن رضی الله عنه 10,000 درهم د مهر نه علاوه هغې له ورکړو او د بل قول مطابق هغه 20,000 درهم ورکړو. دا آیت مبارکه امام ثعلبی رحمه الله فرمایي چې په دې موقع نازل شو چې د انصارو یو سړی و، هغه د بنو حنیفه یو زنانه سره نکاح وکړو او په نکاح کې مهر نو مقرر شوی او بیا د هغې زنانه رخصتیم نه وه شوې او د انصاري سړي هغې ته طلاق ورکړو. نو په دغه موقع باندې آیت مبارکه نازل شو. نبی علیه الصلاة والسلام دغه انصاري سړی راوغوښتو او هغه ته یې وویل چې متعها، دې ته څه فایده ورکه، څه سامان او څه مال وله ورکه. وی ولو قلن سوتکه، که نور هېڅ نشته کم از کم دا خپله ټوپۍ وله ورکه، خو څه به وله ورکې خامخا. لا جناح علیکم، نشته دی څه ګناه په تاسو باندې. وی څه ګناه په تاسو باندې نشته. مقصد د لا جناح علیکم دا دی چې په تاسو باندې د زنانو مهر واجب نه دی، چې مهر مقرر شوی نه دی او رخصتیم نه راشوی او طلاق هم ورکړو، نو په تاسو باندې د ښځو ته مهر ورکول لازم او واجب نه دي. خو لیکن قرآن کریم تعبیر د لا جناح علیکم څه ګناه په تاسو باندې نشته. نو لا جناح علیکم ځکه وایي چې چونکې د قرآن کریم انداز او د نبی علیه الصلاة والسلام د عادت نه دا معلومېده چې دا طلاق ښه شی نه دی او دا طلاق نه دي ورکول پکار، او نبی علیه السلام په ډېرو موقعو غوسه شوی دی
نو د خلکو دا خیالو چې ګنې دې ګناه دې طلاق ورکولو کې به ګنې ګناه وي، دا به ګنې د ګناه کاري. نو قرآن کریم دغه توهم او دغه خیال ختم کو چې نه، طلاق ورکولو کې ګناه نشته، دا خو رایټ دی، سړی ورکولی شي دا طلاق او ضرورت یې نو هماغه کېږي به. البته طلاق شریعت ته پسندیده عمل نه دی، الله تعالی ته خوښ عمل نه دی، دا نه چې ناجایز دی یا د ګناه خبره ده. لا جناح علیکم، نشته څه ګناه په تاسو باندې، ان طلقتم النساء، کچر تاسو طلاق ورکړي بیبیانو خپلو ته، که تاسو بیبیانو ته طلاق ورکړي وي خو کله ما لم تمسوهن، دا ما شرطیه دی، په شرط دی چې تاسو نه یې مسح کړي دي لره، د دې رخصتي نه راشوې، تاسو سره ملو شوي نه، خلوت صحیح هم نه راشوې، قربت هم نه راشوې دې سره. او تفریضو لهن، او دا او په معنا د واو سره دی، ولم بوتروباسو، ولم تفریضو لهن، او تاسو نوی مقرر کړي لهن ردی دپاره فریضه مهر، دې لپاره تاسو په نکاح کې مهر نه مقرر کړي او دې سره تاسو ملو شوي نه او طلاق هم ورکړو، نو په تاسو باندې مهر واجب او لازم نه دی، البته دې له موتا ورکوي. یا دا ما په معنا د وقت سره دی، نو ما لم تمسوهن، او وقت عدم مسیسهن، تاسو دې له طلاق ورکړي او تاسو په هغه وخت کې دې سره ملو شوي نه او دې له مهر هم نه مقرر کړي، نو بیا ورته فایده ورکوئ او مهر تاسو باندې لازم نه دی. او تفریضو لهن، مهر خو به یې خامخا چې نکاح وشو نو مهر د ښځې حق دی، و که فرق مهر نه دی مقرر شوی نو بیا به صورتي، بیا دا حل دی چې بیا موتا ورکوئ. باقی مهر د نکاح د شرایطو نه نه دی، البته واجب دی چې دا د ښځې حق دی، سړی به ورکي. ان تبتغوا باموالکم، قرآن کریم فرمائی. او تفریضو لهن، یا تاسو نه مقرر کړی دي دپاره فریضتن مهر، فریضتن اصل کې دا صفت دی په معنا د مقرر کړی شوی، فرض کړی شوی، دا صفت راځي. لکه ته مونځ فرض کړی شوی دی، روژه فرض کړی شوی ده، زکات فرض کړی شوی دی، دا زکات دپاره صفت دی، زکات فرض دی، مونځ فرض نه فرض صفت دی. دلته کې دا فریضتن دا بطور اسم استعمال شوی دی، فریضتن چې مراد تینا مهر دی. د مهر بلا نمونه دی قرآن کریم ذکر کړی دی، مهر ته صداقو ملی کېږي، مهر ته نحلتنم وي، او مهر ته مهرم وي، او مهر ته فریضتنم ملی کېږي. ومتعوهن، نو مهر تاسو باندې لازم نه دی، البته تاسو فایده ورکوئ ورسوئ دې ته، مال ورسوئ. متعوهن، تاسو فایده ورسوئ دې ته، یعنې مالی فایدې ته ورکئ چې په دې مال سره دغه نقصان تلافي وشي. استا په نوم شوې وه، نکاح شوی دی، او یو زمانه ستا په نوم باندې هغه ناسته وه،
او تاغیل طلاق ورکړو، جدائی رالا، داغیلت تکلیف رسید پا دی باندے، نو لہذا دغا تلافی و مال سرو کے سمالو تور کے ومتغوهن او تاسو مال ورکے دیتا، فیدہ ورسوے دیتا، دا متعال دی زنائے پر واجب دا، نور حالاتو کی مستحب دا او بدی صورت کی واجب دا چی نکاح شوی مہر نی مقرر شوی او رخصتیم نرشوی، نو داسی زنانت با مہر ورکول دا واجب دی، لازم دی. علی الموسعی دا مہر بسون ورکوی، نو قرآن کریم صحت مقرر نکو، خلقو تے خبر اپری خودا، بس گورے چی مالدار دے خپل مالدارے مطابق ورکے، چی غریب دے خپل غریبے مطابق ورکے، دا ہر زمانی خپل عرفی دا خپل عرف مطابق ورکوے. علی الموسعی او سات والا باندے پا مالدار باندے، قدرہو دا حد حیثیت مطابقو، یو قدر دے یو قدر دے، دا دال دا پاس زبر او دا دال دا پاس سکونو. دا قدر چلے پا مانا دا اندازی سر رازی او قدر پا مانا دا مقدار سر، دل دا قرآن کریم قدر ہوئی، قدر ہو انہیں پا مالدار باندے دا حد مالدارے دا مقدار مطابق او غریب چرے اغب دا خپل غریبے دا مقدار مطابق ورکی. والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، علتا کہ قدر پمانا دا اندازی سرا، اندازہ دا خیر او دا شر دا اللہ تعالی را طرف ندا. قدرہو دا حغد مالدارے دا مقدار مطابق دا حیثیت مطابق. وعلی المقتری او پتنگ دست باندے، مقتر دا اکترن دے او اکتران دا قطرتن دے. قطر پاربے کے غبار توی، دڑو توی، دا دوڑی لگی غبار تا لگی، دکھا کہ چکمی خوری او پزمکا پرتیوی او دا دوڑی چبارا ہوا کی علوز دا نرائی او سپکوی، دکھا پا ہوا کی علوزی نئی تا قطروی لکی گی. نو پا قطرگی دا لگوالی مانا دا کتلت مانا دا. نو علی المقتری آغا سڑی چا اثر لگ مال دے، لکسنگ چی دوڑ لگوی، دارنگی دی انسان سر معلوم دیر پا لگ باندی حساب دے. نو علی المقتری او پتنگ دست باندے، انہیں لگ و مال والا انسان چی غریب و فقیر دے، غبم ورکی معافی غتم نشت دے. قدرہو دا حد حیثیت مطابق، انہیں دخپل غریبے دا مقدار مطابق. ندیب ورکی خوبا دوارا او متوسط بخپل حال بانے پری ہو دو، چکم درمیانہ لیا درمیانہ ورکی. نمونگوی چکم از کم 15 درہم ہو بخا محاوی او 15 درہم دنن سبا پا حساب سر یو تولا او سلور ماسی جوڑی گی. او چی پیسو تیرا واڑے نو دا کم از کم 4000 روپے، 3.5-4,000 روپے کم از کم جوڑی تا بخا محاور کیوا. متاعن بالمعروف، متاعن فیدہ ورکول دی، یعنی متغوہن متاعن، یادا متاعن پمانا تمتیعن سرا
فیده ورکول دي، فیده رسول دي بالمعروف د عرف مطابق او د شریعت مطابق. د هر عرف خپل قیمتي خپل طریقې کاری دای مطابق ورکي. حقا علی المحسنین، حقا دا حکم لازم دے علی المحسنین په نیکوکارو باندې، کیونکہ ہر انسان نیکوکار دے، ہر مومن مسلمان نیکی کوونکی دے، تو په دا حکم لازم دے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنی باندې دا متع مستحب دا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی دا متع دا واجب دا، دا بورکے خامخا. نشته سګونا پتا سباندې کچرتا او طلاق ورکې بیبیانو خپلو ته په شرط دی چې تاسو نه یې مسح کړي دي لره او تاسو نه یې مقرر کړي دي دپاره مهر او فایده ورسوئ دي ته. په مالدار باندې د هغه د حیثیت مطابق دی او په تنګ دسته باندې د هغه د حیثیت مطابق فیده رسول دی بالمعروف د عرف مطابق. دا حکم لازم دی په نیکو کارو باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ او کچر تاسو طلاق ورکې دیتا من قبل ان وړاندې د دینا تمسوهن چې تاسو مسح کړي وي دی لرا وقد فرضتم او حال دا دی چې یقینا تاسو فرض کړي وي مقرر کړي وي لهن ردی بیبیانو دپاره فریضة سمهر فنصف ما فرضتم پس نیم د هغه مهر چې تاسو مقرر کړی دی الا مگر ان یعفونا دا چې دا زنانه معافیو کی او یعفو الذی یا معافیو کی آسڑے بیدہی چدا پلاس کے عقدۃ النکاح غٹا دا نکاح دا وان تعفو او دا چتاسو معافیو کے اقرب دا دیر نزدی دے لتقوی پرہیزگاریتا ولا تنسوا الفضل او تاسو مېروي احسان کول بینکم پخپل میانس کې ان الله بیشک الله تعالی چې دې بما تعملون بصیر په سوچ تاسو کوي لیدونکي دې. آیت مبارک کے دا زنانو بیان دے چی نکاح داغی شوے دے او دا نکاح پا دوران کی مہر مقرر شوے او بیا داغی رخصتی نر شوے خاون و سر ند ملو شوے
او اول طلاق ورکی یو یا دوا یا درې، نو دې زنانو ته مہر ملاویږي او کنا. نو آیت کې بیان دی چې او دې زنانو ته نیم مہر ملاویږي چې مہر مقرر شوی وي او رخصتی لا نه ده شوی او سړی طلاق ورکړو، نو دې زنانو ته نیم مہر ملاویږي چې کوم مقرر شوی وو. او مخکې آیت کې د هغه زنانو بیانو چې نکاح د هغې شوی او د نکاح دوران کې مہر نو مقرر شوی او بیا د هغې رخصتي نه وه شوې او خاوند ورله طلاق ورکړو، نو هلته بیان و چې مہر یې نشته، متعه به ورته ورکېږي. او دلته بیان دی چې متعه نه، دې ته به نیم مہر ورکولی کېږي به. او دوه صورتونه هغه دي چې قرآن کې نه دي بیان شوي، احادیثو کې دا ذکر دی چې نکاح شوی دی او د نکاح دوران کې مہر نه دی مقرر شوی او بیا دې زنانه رخصتي وشوه او د رخصتۍ نه بعد خاوند ورسره ملو شو او بیا وله طلاق ورکړو. اوس به دې زنانه ته مهر مثل ملاویږي. مهر مثل نه مراد د دې زنانه که مشره خور وي هغه واده شوې ده، د هغې چې څونه مهر و هغه شان مهر به د دې وي. او که مشره خور یې نشته نو بیا ترورو د پلار د طرف نه چې کومې زنانه دي د هغې مهر دې ته مهر مثل ویل کېږي. او که یو زنانه داسې ده چې د هغې نکاح شوی دی او نکاح دوران کې مہر مقرر شوی دی او بیا ردی رخصتی شوی ده، رخصتی نه بعد خاوند ورسره ملو شوی دی او بیا ورله طلاق ورکړي دي. اوس به دې زنه ته پوره مہر ملاویږي چې کوم مقرر شوی و. دا په هغه صورتونو کې دی چې کله خاوند ورله طلاق ورکړي. که فرض که نکاح شوی دی نو که مہر مقرر شوی دی او خاوند یې مړ شو، او نو که دې رخصتي شوې ده او که نه ده شوې نو دې ښځې ته به پوره مہر ملاویږي. حالانکې رخصتي نه ده شوې خو بیا هم دې ښځې ته پوره مہر ملاویږي. دا د خاوند د مال نه کوم میراث یې چې پرېښودی دی د هغې نه به دا مہر هم ادا کېږي به. او که رخصتي شوې ده بیا به ورته هم دقه مہر پوره ملاویږي، او که نه ده شوې بیا هم پوره مہر، بیا نیم مہر نه دی. دا نیم مہر د طلاق په صورت کې دی چې رخصتي نه ده شوې، مہر مقرر شوی دی او طلاق وشو نو ښځې ته به نیم مہر ورکولی کېږي. آیت کې دا بیان هم دی چې دواړه د یو بل سره د خیرخواهۍ معامله وکړي، زنانه لمو نارینه لمو. د طلاقو دا مسلې دا به راځي په زنانو منځ کې، خلکو منځ کې به دا راځي به، لیکن تاسو به یو بل سره احسان کوئ، د یو بل د عزت او د یو بل د خاندان او د یو بل د رشتو خیال به ساتئ. یعنې په معاملاتو کې چشم پوشي وکړئ او ډېر د باریکو ته مه خوځېږئ. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ او که چېرې تاسو طلاق ورکړئ دې ته، دې زنانو ته، من قبل ان تمسوهن وړاندې له دې نه چې تاسو مسح کړي وي دې رانه. تمسوهن ټچ کولو ته وي، مراد ترې ملاوېدل دي. تاسو را ملو شوي نه دې سره
او نه خلوت صحیحه شوی دی او مہر مقرر شوی و په نکاح دوران کې. وقد فرضتم لهن دا او حالیه دی او یقینا تاسو مقرر کړو. فرض معنا مقررولو، تاسو مقرر کړو لهن ردی زنانو د پاره فریضتن سمهر مہر مر مقرر کړو اکلګو کډیرو د لسو درهمو نه کم مہر او د سره کې دی نشي. دا شرعي درهم یادي چې دای نه چاندې په حساب سره 2 توري او ماسی جوړيږي. د دې نه کم مہر او د سره ډکې دی نشي. د کم نه کم مہر د زنانا 10 درهم دی او د زیات نه زیات خاطر صحت لري مقرر. یو انسان هر څومره مہر مقرر لشي. قرآن کریم اشاره کړی واته تم احداهن قنطارا او تاسو دې زنانو له په مہر کې او قنطار خزانی تموي د مال او ډيري تموي او په زرګونو درهم او په زرګونو دینار تم قنطار ویل کیږي. قنطار یو خزانه یو ډيري مراد دی. ان دومره ډیر مہر تاسو ورکړی دی. د نبی اسلام په زمانه کې متوسط مہر جو دا 400 درهم او 500 درهم بو. 480 درهم او 500 درهم دا د زنانو مہر بو چې دا عینن سبا حساب چکه 131 تولې. د فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ مہر 131 تولې چاندی وا او یو توله چاندی نن سبا چې په 3000 باندې حساب کې یا ولې 131 کې ضرب ورکې. دون کم مہر ندی مقرر پکار مہر سیوا پکار دے زیات پکار دے ډیر زیاتم نه لیکن دومره چې به سړی ادا کولیم شي او داغه هغه ادایګي بندوبست کولی شي. دین د نبی علیہ السلام په زمانه کې ترتیب داو چې کله نکاح وشو نو د نکاح په ټیم کې به د مہر ادایګي وکیدا. ټول مہر نو سنه مہر بهامها په ټیم باندې ادا کېدو. نبی علیہ السلام چې څومره نکاحونه کړی دي نو فوراً یې د سنینا تاسو سره سدي سبا ولا ورکه با. هغه یو زنانه بخاری شریف کې روایت ده او نبی علیہ السلام ته خپل ځان حواله کو چې ما خپل نفس تاسو بخو مطلب که تاسو ما سره نکاح کوئ نو زه تیار یم. نبی علیہ السلام تحقیق برو کتلو لیکن د نبی علیہ السلام اراده نه و نکاح ته. یو صحابي په مجلس کې وی جمال په نکاح باندې راکې. نبی علیہ السلام سدي ان دې له تصور کې په مہر کې او سمرا سر نشتا ویری او غتمه حکم از کم د سرو په کار لکنه ویدام نشتا را سره. نو نبی علیہ السلام چرتم چې نکاح کړل نو فوراً مہر په ټیم کې علی رضی اللہ تعالی عنہ له خپل لور په نکاح باندې ورکړه فاطمه رضی اللہ تعالی عنها. نو علی رضی اللہ ډیر زیات غریب او سوسرونه. نو نبی علیہ السلام ته وصور کایله په مہر کې او یې ما سره حسنشتا یا تا سره چې پلان کې زغره پرتره او زغره ولا ورکه پنیکا په مہر کې نو مال بها مها ورکول پکاري. دا زنانه حق دی او دا نارینه لا ایڈوانس کې مہر خامها سنه سیسه خامها پکا دې ته مہر معجل وای چې په جلدې سر ورکړی شي.
او زنانو لم کم از کم دے کے اغا علم پکار دے سمجھ پکار دے او دا حق غختیش دا ناریننا او دا مطالبہ دائی برحق تا نارینو لم ورکلو پکار دے او زنانو لم مطالبہ پکار دے پر طریقی سرا وقد فرضتم لهن او حال داری چی تاسو مقرر کرو لهن ردی بیبیانو دا پارا فریتن سمہر او طلاقو سشو نسبک فنصف ما فرضتم فالواجب نصف ما فرضتم پس واجب دی او ضروری دی نیم دا آغی چی تاسو مقرر کرو چی کم مہر مقرر شوئے کاغا مال دے کا نقد پیسی دی کاغا زمکہ دا او کاغا پلاٹ دے او کاغا باغ دے او یا غلامان دی یا بلس دی دا آغی نیم مہر بتاسو ورکوے پس سڑی باندی بیا نیم مہر لازم شی فنصف ما فرضتم پس نیم دعائی چی تاسو مقرر کرے دے نصف پاربے کے چھیاسی دوئی سی کے برابر برابر ندیوی تا نصف ہی لکھے گئے عربی نصف الازار الساقا چی سڑے کمیس واجی او دا کمیس داہرے لمن چی دا 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 پانڈے او دا گیٹو میست شی دا وقت عربی نصف الازار الساقا دا نبی علیہ السلام پر زمانہ کی دا نارینو جامع بچے بے لباس و کمیس بو دا دا پانڈے او دا گیٹو بالکل پمیس کیو ایتا نصف ساکین وی دا پانڈے نحکتو او دا گیٹو نببرو دا نارینو لباسو دا وقت باربو نصف الازار الساقا یعنی کمیس اخپل زیت نیمی تو رسیدو نبا دیر برو نبا دیر خکتو دارنگی عربوی نصف الماء القدح چی پا پیالہ کی او پا گلاس کی پا کنڈول کی اوبو آچے او اغا نہ لگی وی او نہ ڈیری وی چی سر پا سر کی نمنا او چی پا ویخ کی نمنا چی بالکل پا مینس کی وندی تاربوی نصف الماء والقدح دے انصاف تا انصاف لیوئی انصاف مانا برابری کولو نو برابر سدی چی دوارا طرفون یو شانتی وی انصاف تا انصاف لیوی چستا دخپل چتر کم سیز مستحق وی نو آغا شانتا غلم ورکو چستا کم خپل حق جوڑی تو آغا شان حق تا ابل ورکو زکیتا انصاف لکی گی تا برابریو کو ندی خپل کم آغستو او ندی اغل کم ورکو ندی خپل دیر واغستو ندی اغل دیر ورکو ندیتا انصاف لکی گی فنصف ما فرضتم پس نیم دا اغا مہر چی تاسو مقرر کرے دیں الا ان یعفونا دو صورتون بیانی نیم مہر او دا حضی حق شدا خوب سڑی ورکی او دو صورتون دی یو دا چی دا حض ہوئی چی بس چک تمہارا دا نیم مہرم مرا کوا خض چکم دن آغا دول العظمین کار واخلی آغاوی چی بس دانی مہر مالا دی سڑی نرا کی بدل تمام معاف کو زکا چی بس صرف نکاح شویرے نہ رخصتی شویرہ نہ نور سے شوی دی بس دانی مہر صلاح لما نداما دی سڑی تو بخو ندام جائز دی دام سیدہ
او یا دا چې چونکه عربو کې طریقه دا و چې کله نکاح به کېده ټول مهر به زنانه ته حواله شو نکاح دوران کې، او دلته کې طلاق شو د ښځې حق خو نیم مهر کېږي، او د سړي دا حق دی چې نیم مهر د ښځې نه واپس والي. که مثال 1000 روپۍ ورکړي دي نو مهر د هغې 500 روپۍ کېدو، نو دا 500 دا سړی د ښځې نه واپس اخیستی شي ځکه دا یې حق خو نیم و. او دا سړی وایي چې بس دغه 500 هم مه راکوه، هغه 500 خو ستا خپل حق او دا باقي ما تا ته وبخلو، نو دام د سړي له طرف نه معافي شوه، دام ښه خبره ده. بلکې سړي له ښه خبره پکار ده چې هغه باقي ورته هم پرېږدي او واپس یې نه نالي. لکه جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ چې دارقطنی کې دا روایت دی، هغه د بنو حوازن یو زنانه سره نکاح وکړو او مهر مقرر شوی و او رخصتی نه وه شوې او ده ورله طلاق ورکړو. نو جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ وایي چې انا احقو، زه ډېر حقدار یم بالعفو چې زه معافي وکړم دې زنانه ته. نایله ټول مهر ورکړو، نو د قانون مطابق خو د هغې نه نیم مهر واپس اخیستی شو، لیکن جبیر ابن مطعم رضی الله عنه وایي چې نه، زنانه دې ما ته معافي نه کړي، زه به ورته معافي وکړم، ما ورته ټول مهر وبخښو، هغه نیم ته یې واپس نه علمه. الا ان یعفونا، مگر دا چې دا زنانه معافي وکړي. زنانو ته اختیار دی، عاقل او بالغه ده، نه هغه خپل مهر معاف کولی شي. زنانه چې کله نکاح وشو مهر مقرر شو، نو د هغې نه پس دا اختیارمنه ده، دا ټول مهر هم معاف کولی شي او د مهر سیسم معاف کولی شي. که طلاق شوي دي او که نه دي شوي، نو زنانه اختیارمند دا مهر معاف کولی شي سړي ته، خو زبردستي او پې سړی نه کي. او سړی م اختیارمند دی، نکاح وشو مهر مقرر شوی دی او سړی وي چې دا مهر سوا کومه زیاتو مې دا هم کولی شي سړی، بیا به ټول مهر شي چې کوم سوا شوی دی هغه به وي. خو دلته دا دی چې طلاق وشو او سړي لا مهر نه دی ورکړی، نو د ښځې نیم مهر کېږي او دا سړی ورله نیم مهر لیږي، ښځه ورته وایي چې بس مه رالیږه، دا مې تا ته معاف کړو، تا ته مې وبخښو. نو الا ان یعفونا، مگر دا چې دا زنانه معافي وکړي، هغه نیم مهر معاف کړي او سړي نه نه اخلي. او یعفو الذي، یا معافي وکړي هغه سړی بیدهی چې دا په لاس کې عقدة النکاح، هغه غوټه د نکاح ده، ځکه د نکاح دا غوټه داره سړي په لاس کې را، سړی به پرانځي، ښځې نشي پرانستی، ښځه خو به د قاضي په ذریعې سره پرانځي او سړی بغیر د قاضي نه په خپله پرانستی شي. نو د نکاح اختیار چونکې سړي سره دی، نو سړی که معافي وکړي اندام کولی شي چې مهر یې لا نه دی ورکړی، ټول مهر لولیږي، یې ورکړی دی او نیم ترې وانلي او ورته معاف کړي، دام صحیح ده. وان تعفو، او دا چې تاسو معافي وکړئ، سړو ته خطاب دی، تاسو معافي وکړئ، زنانه په معافۍ مه مجبوره کوئ، تاسو له چې څه ورکړي دي هغه نه واپس مالئ. اقرب للتقوی، دا ډیر نږدې ده دا معافي کولو، للتقوی الی التقوی، پرهیزګارۍ ته.
دا گویا کہ تاسو کی پرہیزگاری ډیر زیاته ده د الله نه یریږئ چې دا بس طلاق وشو نو وشو یا ښه وشو یا بد وشو بهر حال دا زورنه ښځې نه ورکول پکارو او ښځې ته باقي مهر معاف کړي چونکې عام طور باندې دا طلاق په څه وجه باندې کېږي هسې بغیر وجه خو څوک طلاق نه ورکي یاره ښځې طرف نه څه قصور او کوتاهي وي یا بل څه وي طلاق نه بعد شیطان رولګي دواړه یو بل ته مخامخ کي نو بیا دواړه یو بل نه زورنه ورکي څه طریقې سره یا ښځه یا سړی نو قرآن بار بار وی چې یو غلطي وشو نه بله غلطي مه کوئ ظلم او زیاتي مه کوئ جدایي راغله نو په ښه طریقې سره یو بل نه جدا شئ څنګه چې یو ځای شوي په خوشحالو سره په دعاګانو سره مبارکو سره اوس چې جدا کېږي نو جدایي په ښه انداز کې وکړئ په غلط انداز کې مه جدا کوئ مسند احمد کے روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی احبب حبیبک هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما او بیا فرمائی ابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما فرمائی یو انسان سره مینه کې دوستی کې تعلق سادي تر یو حد پورې ساته د حد نه تجاوز مکوه د حالاتو هیڅ پته لګي نه دغه دوست او دغه ملګری ستا سبا ستا دشمن شو او تا ورته تمام رازونه او تمامې خبرې کړي دي اب ستا هغه رازونه بیا په هر ځای کې فاش کي او لوی کار بدله وګوري چاره ته وي چې د حد نه تجاوز کوه او دارنګه یو انسان سره بغض کې دشمنی کې نفرت کې دام په یو حد کې دن نه کوه دا دشمنی کې د حد نه مار مزه څه پته لګي سبا حالات بدل شي هغه ستا دوست او رشته دار وګرځي نو تا ورسره په دشمنی کې هغه څه کړي دي چې بیا به ټول عمر پریشان او خپېمان وي چې ما ورته ګوره دا ویلو دا مې ورته ویلو نو ړله کې به خامخا بیا ندامت به وي نو په حد کې دننه چلیږئ جدا کېږئ د یو بل نه په احسن طریقې سره جدا شئ او یو ځای کېږئ نو په احسن انداز کې ولا تنسوا الفضل او تاسو مه هېروئ الفضل احسان کول لره بینکم په خپل منځ کې نسیان خو د انسان په خپل اختیار کې نه ده دا هېرول خو انسان په خپله نه کي هېره خو په انسان باندې راشي او قرآن تاسو مه هېروئ نو مراد دی نه لا تترکو تاسو دا احسان کول مه پرېږدئ پرېښودل خو په خپل اختیار کې دي که نه یو بل سره احسان وکړئ په احسان سره یو بل نه جدا کړئ بلکې بهتر هداره نیم مهر ورته هم ورکړه سیوا ورته هم ورکړه او لږ غوندې متاع ورته هم ورکړئ او جوړه جامې پیزا ورته هم ورکړه هغې سره ښه سلوک وکړه احسان وکړه نبی علیہ السلام به چې چاته ادایګي کوله نو زیاته به ورکوله او اصل تقوا او اصل اکرام دا دی چې انسان د بل حق ادا کی او خپل حق چاته معاف کی دا ورورولي دا رشتې او دا مینه او محبت آلی پیدا کیږي چې انسان د بل د حقوقو د ادایګۍ کوشش وکړي او خپل حق چاته معاف کی او د تاخیر وکړي نبی علیہ السلام په یو سفر کې جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ سره اوښه وه نو اوښه ډېره زیاته لټه وه تلیم نه شوه نبی علیہ السلام را روانو جابر دا ولې ویجې تللی نه شي نو نبی علیہ السلام لکه ځان کلک کا او نبی علیہ السلام شاته شو
او خیره چې یو ګزار رو بغن بس تیز شوا او تیز شو نو سما تیز شوا بیا دومره تیز شو بیا رامنې کېده نه بیا د نبی علیہ السلام د هغې نه مخکې کېده او ما په زور رانیسله نبی علیہ السلام راته چې خرڅې نه راباندې ما دي ولې نه زمونږ خبره توی شوه نبی علیہ السلام چې دونه په درهم باندې ما ستا نه واغسته او ما ورته چې زه خو تر مدینې منورې او په سفر کومه هلته به یې تر کومه نبی علیہ السلام وی صحیح ده اوس هغه ما په نبی علیہ السلام خرڅه کړه او ما ته چې ما مدینه منوره کې حواله کړي مونږ چې مدینه منورې ته ورسېدو نو ما کور کې شپه وکړه او سهار مې وخوت د نبی علیہ السلام جومات ته نبی علیہ السلام ما د هغې پیسې هم راکړې د هغه اوښې ورسره یې سیوا نورې راکړې او چې روان شوم نو جابره راشه دا اوښه دې خیر دی بوځه اوښه هم ستا شوه پیسې هم راکړې او سیوا یې رانه راکړې دا نبی علیہ السلام صحابه سي نه قربانېدلو په نبی علیہ السلام کې څه ځکه نبی علیہ السلام صحابه خپل جانونه ورکولو سرونه ورکولو دا د اخلاقو دا طریقې کارو یو یهودي سره معامله وه او پای کې ټیم مقرر مو نیټه پکې لا مقرر وه هغه زید بن دثنه رضی الله تعالی عنہ دوی ما په نبی علیہ السلام کې ټول صفات لیدلو خو یو صفت مې پکې موندو چې دی ډېر حلیم وي وي د ده حلم مې معلومو چې ده کې حلم شته او که نشته نو ما د خپلې اندې نبی علیہ السلام سره معاهده وکړه ما ورته چې دا مال دی واله مال وی ښه دی بیا راکړې او ټیم پکې مونږ مقرر کو او ټیم کې لا یو څو ورځې پاتې زه رالم نبی علیہ السلام مجلس کې ناست و زه شروع شوم تاسو داسې کوئ او تاسو واده خلافي کوئ او تاسو د خلکو نه مال واړئ بیا واپس نه ورکوئ بلا خبرې اترې مې وکړې صحابه کرام رضی الله عنهم سره سره کېدل چې دا دې لاسته وایي او راپاڅېدلو او غوسه شو نبی علیہ السلام فرمایل پرېږدی دی فإن لصاحب الحق مقالا حقدار ته د وینا حق شته چا وینا وکړي خپل حق مطالبه کولی شي او بیا نبی علیہ السلام فرمایلو تاسو له پکار در چې ما ته مې چې د خپل حق ورکا او هغه ته به مې چې لکه په نرمۍ سره خپل حق وغواړه او بیا نبی علیہ السلام یو صحابي ته وایي چې ورشه او د چې کم حق دی هغه ول هم ورکړه د یې نه سیوا وله ورکړه دی چې روان شو عمر رضی الله تعالی عنہ ته لکه ابن الدثنه تا خو عجیبه کار وکړو ته خو کم از کم د یهودو لوی عالم یې کم از کم تا له خو دا رویه او دا انداز نو اختیار الفکار او مطالبه کولی شي خو په یو انداز کې کوه که نه هغه چې قسم په خدای په نبی علیہ السلام کې مې صرف دا حلم موندو چې حلم پکې څونه دی وی صرف دې لپاره مې دا کار کړو نه ما نبی علیہ السلام نه حق غوښتو نه څه خو صرف دا یو علامت مې پکې موندو مې پکې وموندو او راغی بیا ایمان راوړه نبی علیہ السلام حقوق د ادایګۍ کوشش کړی دی زیات یې ورکړي دي فرمای ولا تنسوا الفضل او تاسو مه هېروئ احسان کول لره بینکم په خپل منځ کې حاکم په مستدرک کې روایت را نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمای کفا بالمرء من الشح د یو انسان د بخیل کېدو د شومتیا د پاره دا خبره کافي ده
چې دیو ان یقولا آخذ حقی ولا اترک منه شیئا، زه بهانه خپل حق 20 په 20 باندې اخلم او یو سیز د تم نه پریزم، خلک یو 3 پیسې د تم نه پریزم، پورا په اخلم. دومره زیاتی مکوا، کم از کم په اغستو کې او په کې کم از کم چشم پوشین پکار ده او احسان پکار دی. ان الله بما تعملون بصیر، بیشک الله تعالی چې په هغه څه چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی، خبردار دی. تاسو معامله څنګه طریقې سره حل کوئ، ادایګي کوئ که نه کوئ، دا هر څه الله تعالی ویني. او کچې تاسو طلاق ورکې دي ته وړاندې ردي نه چې تاسو مسح کېدی لره، او حال در چې یقینا تاسو مقرر کړي دي لپاره مهر، پس ادا کول دي نیم هغه چې تاسو مقرر کړي دي، مګر دا چې دا زنانه معافي وکړي یا معافي وکړي هغه سړی چې دا په لاس کې غوټه د نکاح ده، او دا چې تاسو معافي وکړئ دا خبر ډېر نږدې ده پرهیزګارۍ ته، او تاسو مه هېروئ احسان لره بخښل منځ کې، بېشکه الله تعالی چې دی په هغه څه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا ہمیشواریوں کے تاسو علی الصلوات ومنزن باندی والصلاة الوسطى او پمون منزنی باندی وقوموا تاسو دریگے للہ اللہ تعالی قانتین عاجزی کون کے. آیت مبارکہ کے دا دریو خبرو حکم دے، دا ټول منځونو باندې همیشوار اختیار کې همیشه کوي، اور درمیانه مونځ خاص طور باندې اهتمام وکړي، او الله تعالی ته چې ودرېږي نو عاجزه حالت کې ودرېږي. مخکې ذکر د طلاق او د عدتو. عام طور طلاق کیږي د جنگ جګړو د وجې نه، د ناچاکۍ او د اختلاف د وجې نه. دلته رمون ذکر کی تاسو د مون اهتمام کوئ، الله تعالی ته عاجزۍ سره کوئ، مون خپل شرایطو او آدابو سره کوئ، نو ډېرې مسلې به د کورونو ستاسو حل کېږي به. دا جنگ جګړې او فساد او انتشار او افتراق دا به ختم شي. مونځ کې د انسان خپل اصلاح کېږي، د الله تعالی مدد شامل حال شي. د کور زندگی کا سمول غواړئ نو کور علم په مونځ باندې راولئ، په خپل هم د مونځ اهتمام کوئ. چې مونځ نه کېږي هغه انسان سپیری، او په دغه کور کې سپیروالی بې برکتي راځي، د شیطان اډې وي هلته. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د خپلو کورونو نه قبرونه مه جوړوئ، قبرستان مه جوړوئ. د هغې یو مطلب دا دی څنګه چې قبرستان کې مونځ نه کېږي نو دا شان کورونو کې تاسو مونځونه نه کوئ، دا کورونه په شان د قبرستان شو. او څنګه چې قبرستان کې انسان یوازې یریږي، دغه رنګې کور کې هم بیا د یریدو خبرې به وي. نو دا مونځ اهتمام وکړئ، په خپلو او د خپلو بچو د خپلې بیوي خیال وساتئ،
د کور ډېر مسلې په منځونو سره به حل شي. دویمه وجه دا ده چې عام طور انسان باندې کله کور کې پریشانۍ راشي، حالات راشي، جنگ جګړې راشي، انسان اکثر مونځ پاتې شي. د مونځ اهتمام بیا دی نه کي، هغه د غم او د حادثې د وجې نه. قرآن کریم دا مسلې خو به ځي راځي، انسان چې دنیا کې شته دا مسلې به سره خامخایي. هغه چې آدم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو نو راتلو سره ورته الله تعالی فرمایلو چې بعضکم لبعض عدو، تاسو به د یو بل سره دشمنۍ به کوئ، نفرتونه به کوئ، جنگ جګړې به کوئ. دا به یي دنیا کې، دا جنت نه دی، دلته به دا مسلې خامخایي. کله کور کې یو څه کله بل څه، خو تاسو به په دې سره مونځ نه پاتې کوئ، د مونځ اهتمام به کوئ. د نبی علیه السلام په کور کې هم دا مسلې راغلي دي. د نبی علیه السلام گویا کې 9 کورونه او 9 کورونه سنبال کړي دي. د هغې باوجود د نبی علیه السلام نه مونځ نه دی قضا شوی. د مونځ اهتمام نبی علیه السلام کړی دی. او مرض الوفات کې نبی علیه السلام د پاسېدو نو، لیکن چې لږ ورته همت یې وشو نو د 2 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په اوږو باندې لاسونه کېښودو، د عباس رضی الله تعالی عنه، د علي رضی الله تعالی عنه. او حدیث کې د بخاری شریف روایت دی، تخطان الارض، نبی علیہ السلام ځان پسې خپې راکاږلې، د دې کټې ګوتې په لاره نهي جوړېدې. او نبی علیہ السلام جومات ته تشریف وروړو او په ناستې یې مونځ وکړو او صحابو په ولاړه باندې وکړو. نو نبی علیہ السلام په داسې حال کې مونځ نه دی پرېښی. نو د مونځ اهتمام به کوئ، که حالات ارنګ وي، که موافق وي که ناموافق وي، که سازګار وي او که ناسازګار وي، مونځ د الله حکم دی، د دې اهتمام به پکاري. حافظو علی الصلوات، تاسو حفاظت وکئ، محافظت وکئ، ساتنه وکئ علی الصلوات په منځونو. حافظو لفظي معنی ساتنه کولو، د یو څیز حفاظت کولو او څوکۍ کولو. نو حافظو تاسو ساتنه وکئ، نو مراد دا چې دا ویمو تاسو همیشوالی وکئ، مداومت وکئ. المحافظة المداومة والمواظبة، یعنی د مونځ باندې به همیشوالی کوئ، مداومت به اختیاروئ. دا نه چې یو ورځ وکړو بیا نه کوئ، نه همیشه به کوئ ابدالآباد پورې. حافظو علی الصلوات، تاسو همیشوالی وکئ په منځونو باندې. روح المانی وی حافظو داومو علی ادائها لاوقاتها من غیر اخلال، دا منځونه په خپل اوقاتو باندې همیشه وکئ او کمی کوتاهي پکې مه کوئ، بیټې مې وکئ په ټیم باندې کوئ. دا حافظو دا د مفاعلې دپاره دی، یعنی یو کار چې 2 کسان کی یو تنې نه کی، لکه ته وایې قتالو جنګ، نو جنګ انسان یوازې نه کی، څوک سړي خامخا. ته وایې حساب کتابو، نو حساب کتاب خلک بل چا سره کی، خپل ځان سره خو نه کی. نو د دې لپاره 2 کسان پکاري، 2 فریقه، 2 کسانو، 2 گروه پکاري. حافظو تاسو همیشوالی وکړ، بل څوک به تاسو سره همیشوالی کی.
دا د مبالغې لپاره چې د مونځ ډیر زیات حفاظت وکړئ. او دې کې یو اشاره هم ده چې کله تاسو د مونځ حفاظت کوئ نو مونږ به ستاسو حفاظت کیږي. دا ځکه حافظو وروړو چې تاسو د مونځ حفاظت کوئ نو مونږ به بیا ستاسو حفاظت کې ډېرې مسلې به ستاسو په خپله حل کېږي به. من اصلح ما بینه وبین الله اصلح الله ما بینه وبین الناس. اسانه خبره ده چا چې د خپل ځان او د الله تعالی منځ کې مسله روغه کړه، خبره صفا کړله، نو الله تعالی به د دو او د خلکو منځ کې مسلې خود به خود حل کړي. زمونږ الله تعالی سره مسله روانه ده نو د هغې دا زمونږ خلکو سره مسلې روانې دي. اوسو خپل اولاد په کار نه راځي، خبر نه مني، خپله بیبي خبر نه مني، نوکر او خادم خبر نه مني، شاګرد نه مني. وجه دا چې موږ د الله تعالی خبر نه منو. نو حافظو تاسو همیشوالی وکئ، مداومت وکئ علی الصلوات په منځونو باندې. نو صلوات جمع راوړه، د ټولو منځونو به کوئ، صرف د یو منځ او د دوه منځونو نه بلکې 15 منځونه په اهتمام سره به کوئ. الله جل شانه دا منځونه په خپلو اوقاتو کې فرض کړي دي. ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. الله تعالی ګورې دا مونځ په مؤمنانو فرض کړی دی. لہذا خبر د ذهن او باصل پکار دی چې الله تعالی په منځونو باندې سکی او نیت صفا پکار دی. و ظالم داموس خو الله تعالی فرض کړی په بنده باندې. تلا دا چې الله تعالی په منځونو باندې سکی. بیا دې دومره آیاتونو د حدیثونو لکه سعجت شو الله تعالی سره نازلولو. نو دامون الله تعالی په مؤمنانو باندې فرض کړی دی، په خپلو اوقاتو کې فرض کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام 2 ورځې مسلسل راغی. لومړنۍ 15 منځونو کې په اول اوقاتو کې راغی. د هر مونځ چې کوم اول وخت شروع کېږي، څنګه ټیم داخل شي، په دغه اوقاتو کې راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مونځ وکړو. او بیا په دویمه ورځ باندې په اخر اوقاتو کې راغی چې څه ټیم دا ټیم ختمیږي د مونځو. نو د هغې نه مخکې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مونځ وکړو. او بیا ورته وفرمایلو چې دا ستا او ستا د امت دپاره دا 2 اوقات هم دي او د دې په منځ کې چې کوم دورانیه دا هم ستا دپاره ده. یعنې د مونځ د اول او د آخر او منځ کې چې کومه دورانیه دا ستا د امت دپاره ده، په دې کې مونځ کوئ. دا مونځ الله تعالی په خپل وخت فرض کړی دی، د هغې اهتمام وکړئ او محافظت وکړئ. والصلاة الوسطى دا مونځ دومره اهم عمل دی. بخاری کې روایت ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یو پیر کور ته راغی، نو ډېر سخت غوسه و. نو بیبي ورته ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنها، دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیبي ده. ام الدرداء 2 دي، یو ام الدرداء صغرا ده، بل ام الدرداء کبرا ده. دا دواړه د بیبیانې دي. هغه یو مشره او بله کشره وه. هغه مشره زر وفات شوه او دا کشره چې وه دې ډېر علم د ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه نه حاصل کړو. بلکې د ابوالدرداء رضی الله زیاتر حدیثونه هغه ټول د کشرې بیبي هغې یاد کړي دي او امت ته منتقل کړي دي.
نو مدردا صغرا وتوی ولی جی خپایسه و جرا ولی غصائی ابو دردار نو صحابی دے اغوی وی د نبی علیہ السلام په زمانه کې چې سو وی پای کې صرف یو خبره پاتې رہی چې مونږ دی نور ارس ختم شو و در صحابو زمانه دا خیر زمانه دا لیکن ابو دردار زمود نبی علیہ السلام زمانی سر دغ زمانی کمپیریزن کو چا وقت سون احتمام و سنگ طریقہ و ایک رو رو فرق راغلے دے اوی دا سو شو بدغ یوم سپاتے دے دا یو صحابی دے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دے لڑو ملک شام تا او دارنگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ دے ملک شام تا لڑو ملک شام کے چکم خلیفو دار طرف نا گورنر دا کی بصرہ کی او کوفہ کی چکم گورنر حجاج ابن یوسف ناو دامون دیر نا وقت کو بیٹے مبے کو ندا شکایت دا پارغیرلو ملکی شام تا نو چه خلیفت اغا دیکھ دا ملکی شام حالات یو کتلو نو دا ملکی شام حالات دا دیزنم زیاد بدترو آئیتا منزون بیٹھے مکی دلبا خلیفہ باراغی مازیگر پٹے کی ماسپین من بے اوکو کلا دا جمعون بے دم روگت کو چابے دا مازیگر ٹیم تا ورسو نو دیر آیتنم لماتی باندراغ مدینی منوریتا نو خلق واتوی خیر و سچل دے ایبا دا غیو عمل پاتے و دا نبی علیہ السلام دا زمانی نو خواسی عرص ختم شوی دی وی دا غیو منز پاتے و غمونزم بیٹے مشوسو دا آغی زمانی خبری دی دا منز احتمام صحابہ کرام رضی دا منز دیر زیاد احتمام کردے حافظو علی الصلوات حفاظتو کے ہمیشوالیو کے پا منزنو باندی بخاری کی داروات و ترمیزی کم نے نبی علیہ السلام علم غاری چی پا مازبان یو کاری سیبودرم یو امامو او زلل شما او کاکم خلق چی کورن کی منزون کی چی پیوان دا کورن او سوزوما نبل روایت کی دی زکا نکوم چی معشومان و زنان دی اغیو پکی او سوزی کنی پداغا نارینو وانی دا کورن سوزول پکار دی چکم نارینو کورن کی منزون کی نچلا کیے نا چلا دا سر کینا اوی اللہ پا منزون مانی سکی اوڑا سپا پکا دی سب نبی علیہ السلام بیا کم عمل کی دا منز احتمام او دا منز ہمیشوارے حافظو علی الصلوات محافظتو کے ہمیشوارے کے علی الصلوات پا منزونو باندے والصلاة الوسطى او داو چی دے عطفی تفسیر دے یا تخصیص تپارا دے او خاص کر درمیانہ و مینزنی منز باندے درمیانزنی منز کو خاص طور باندے احتمام کے والصلاة الوسطى او داو بدپارا تخصیص والو او خاص طور دا منز درمیانہ و درمیانزنی دا وسطان جمع دا مؤنث دا اوسط تے اوسط بہتر توی وسط الشیء خیره وعدله دی اوسیز بہتر تا وسط وی لکھی گی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
موږ تاسو یو بهتر امت ګرځولي یې. نو هغه مونځ چې بیا ډېر زیات بهتر دی او یا میانځنی دی، نو د هغې خاص طور باندې اهتمام وکړئ. دا دویم حکم شو. صلات وسطی په تفسیر کې ګڼ اقوال دي. لومړنی قول دا دی چې دا صلات وسطی نه مراد د مازدیګر د ماسپښین مونځ دی. د ظهر د ماسپښین مونځ دا صلات وسطی دی. دا خبر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا وایي چې د ماسپښین دا مونځ دا صلات وسطی دی. او دا صلات وسطی ذکر چې دا لومړنی مونځ فرض شوی دی. نبی علیہ السلام چې کله د معراج په شپه باندې تشریف راوړو، نو په سهار باندې بیا د ماسپښین مانځه جبریل علیه السلام راغی. لکه د سهار مونځ نبی علیہ السلام په بیت المقدس کې کړو، نو بیا لومړنی مونځ چې جبریل علیه السلام راغی د ماسپښینو، د ماسپښین مونځ نبی علیہ السلام ته وکړو. نو دا لومړنی مونځ فرض شوی دی. او دویم دا چې دا د ورځې په منځ کې دی. او دریم دا چې ګران مونځ دا د ماسپښین مونځ دی، لکه دا په سخته ګرمۍ کې وي او خاص طور د عربو ګرمي دا یادوي. هلته به ګرمي ډېره زیاته وه. دیو جنا روایت کې راځي نبی علیہ السلام د ماسپښین مونځ چې کو، نو لم تکن صلاة اشد علی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم منها. د نبی علیہ السلام په صحابو باندې د ماسپښین د مونځ زیات سخت او ګران مونځ بل نو، ځکه چې دا به ډېره زیاته ګرمي به وه، ځمکه به ګرمه وه او د سوري انتظام به نه و. دا چې صحابو محنتونه او کارونه به یې کړو، د ماسپښین مونځ به ګران و. نو ځکه دا ظهر د ماسپښین دا مونځ دا درمیانه مونځ دی. او دویم قول دا دی چې مراد د دې نه د مازدیګر مونځ دی. او د مازدیګر دا خبره چې دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو هريره رضی اللہ عنہ دا خبره کړې ده چې د مازدیګر دا مونځ دا درمیانه مونځ دی. او دا قول د بخاري دی، د مسلم دی، ترمذي دی، ابو داود شریف هم دی چې د مازدیګر دا مونځ دا درمیانه مونځ دی. د غزوه خندق په موقع باندې د نبی علیہ السلام نه 2 پیری مونځونه پاتې شوي وو. یو پیره هوته نه 3 مونځونه پاتې شوي وو، څلورم د خپل ټایم نه وروسته شو. د ماسپښین او د مازدیګر او د ماښامې د سره اډو کړي نو، او د ماخستن مونځ یې هغه نیمې شپې ته ورسېدو. یا نبی علیہ السلام نیمه شپه د ماسپښین مونځ قضا راوګرځاو په جمع سره، بیا د مازدیګر بیا د ماښام او بیا د ماخستن مونځ وکړو. په بله موقع باندې هم د غزوه خندق په موقع باندې د مازدیګر مونځ د نبی علیہ السلام نه پاتې شو. بخاری کې روایت دی عمر رضی اللہ عنہ د خپل مورچې نه راووت، نو ډېر غوسه و او نبی علیہ السلام ته وی الله دا مشرکان داسې کی ګور زمانه د مازدیګر مونځ پاتې کو، بس په اخرنو ډیګرو کې مې د مازدیګر مونځ وکړو، یعنې نور په زیړېدو چې بس هیله لاندې مې کو. نبی علیہ السلام ما خو لا د مازدیګر مونځ کړی تا خو لا بیا وکړو. دومره نبی علیہ السلام مصروف او نبی علیہ السلام خیری وکړی.
ملأ الله بیوتهم النار، الله دې مشرکانو دا کورونه د اور نه ډک کړي. شغلونا عن الصلاة صلاة العصر، مونږ دا مون چې کوم نه پاتې کړو دا مون چې هغه مون درمیانه دی. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، نبی علیہ السلام په خپل وی مونږ دا درمیانه مون نه پاتې کړو چې د مازیګر مون دی. نو نبی علیہ السلام په دې روایت کې په خپل هغه صلات وسطا ته د مازیګر مون ویل دی او نبی علیہ السلام بیا هغه مون قضا وکړو. نو دا د مازیګر مون دی. بل وجه دا راکلی چې ردینه مخکې دو منځونه دي وروسته دو منځونه دي. مخکې تینا ورځ ده وروسته تینا شپه ده. د ماښام نه شپه شروع کېږي. د ماښام دا مون دا د شپې دا د ورځې نه دی. نور پرېوتو سره شپه شروع شوه. نو د ماښام او د ماوسن دا د شپې منځونه شو او د دې نه مخکې ورځ ده. د سحر دا مون دا په ورځ کې راځي، په شپه کې نه راځي. د سحر مون او د ماسپښین دا د ورځې شو او د ماښام ماوستن د شپې شو او منځ کې مازدیګر چې دا درمیانه شو. او دریم کول دا دی چې دې نه مراد د ماښام مون دی او دا کول د قبیصه بن ابي ذؤیب رضی الله تعالی عنہ دی. د ماښام مون ته هغې درمیانه مونځ ولې وایي؟ وی ځکه چې ردې دا رکعتونه چې دا درې دي نو دا نه کم دي او نه زیات دي. د دې نه کم 2 رکعته دي او ردې نه زیات 4 رکعته دي. د ماسپښین او د ماوسطن او د مازدیګر 4 رکعته مونځ دي او د سحر 2 رکعته فرض دي. دا پکې درمیانه شو 3 رکعته. وی دا ځکه متوسط دی. او څلورم کول دا دی چې د دې نه مراد د ماوسطن مون دی چې د ماوسطن دا مون دا صلات وسطا دی. او وجه دا ده چې د ماوسطن دا مون د صلات وسطا دی چې د دې نه مخکې هغه مون دی چې پای کې ته کسر نشي کولی او د دې نه وروسته هغه مون دی چې پای کې ته کسر نشي کولی. د ماښام مون کې خو ته کسر وړې کوم د درې به کې په سفر کې که سفر یو که حضر درې به کې او وروسته تېنه سحر مون دی. بیا نو سحر مون هم په سفر کې 2 رکعته کې 3 کې به نه. او پنځم کول دا چې دې نه مراد د سحر مون دی. د سحر دا مونځ وي دا د درمیانه مون دی. او وجه دا ده چې د سحر دا مون داسې وخت کې دی چې د دې نه وروسته 2 منځونه دي چې پای کې قرات سرن کېږي لکه ماسپښین او مازدیګر کې هغې کې قرات په جهر سر نه دی. او د سحر د مون نه مخکې چې کوم 2 منځونه دي ماښام او ماوستن هغې کې قرات په جهر سره کېږي. نو دا د سحر دا مون دا درمیانه مونځ شو. شپږم کول دا دی چې د دې نه مراد د جمعې مون دی او د جمعې ډېر زیات اهتمام دی ځکه انما کې خطبه کېږي، غسل کېږي، خلک جمع کېږي په جامع مسجد کې. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کم خلکو د جمعې او د جمعې مون نه کوي یړې مې غواړي چې دا کورونه ورته وسوځوم. او هم کول دا دی چې دې نه مراد د سحر او د مازدیګر دواړه منځونه دي. د سحر او مازدیګر چې دواړه یو ځای کې دا صلات وسطا دی. او حدیث کې راځي من صلی البردین دخل الجنه، بخاری کې روایت دی. چا چې دا 2 یخ منځونه وکړو دی به جنت ته داخلیږي.
او د یخ منځونه مراد د سحر او د مازیګر دا منځونه دي. نبی علیہ السلام په خپل وی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، د انور د پریوتونه مخکې او د انور د راختونه مخکې چې کوم د منځونه دي چې هغه د سحر او د مازیګر مونږ دی. بل حدیث کې راځي یتعاقبون فیکم، پرلپسې راځي په تاسو کې ملائکة باللیل و ملائکة بالنهار، د شپې فرشتي او د ورځې فرشتي. د فرشتو دا ډیوټیم بدلیږي، د ورځې فرشتي سحر مانځل راشي نه سحر مانځه کې شریک شي، او د شپې هغه فرشتي د سحر مون نه پس ځي، د مانځه نه مخکې نه ځي. د سحر په مانځه کې د شپې او د ورځې دواړه فرشتي شامل شي او شریک شي. ځکه ته وایي ان قرآن الفجر کان مشهودا، د سحر دی مونږ ته فرشتي حاضریږي، د شپې مو د ورځې مو، او دارنګه د مازیګر فرشتي چې دي د شپې فرشتي ماښام له نه راځي، مازیګر مانځل راشي، او د ورځې هغه فرشتي د ماښام نه پس خیږي. نو دا د مازیګر او د ماښام دا دواړه منځونه په دې کې د شپې او د ورځې دواړه فرشتي شاملیږي. نو د دې اهمیت د نور منځونه نورم سیوا شو. او دارنګه حدیث کې راځي، مسلم شریف کې روایت ده، لن یلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وی آغا سړی به جهنم ته ورته چرم داخل نشي چې چا دا دو منځونه خاص طور باندې وکړو، د انور خطو نه مخکې مونځ چې سحر مونځ دی، او د انور د ډوبېدو نه مخکې مونځ چې د مازیګر مونځ دی. چې چاره دې اهتمام وکړو وی دا سړی به چرم جهنم ته داخل نشي. اتم کول دارې چې دینه مراد د ماسوتن او د سحر مونځ دی. د ماسوتن او د سحر دا منځونه دا ګران دي په منافقانو باندې. بخاري کې روایت دی، نبی علیہ السلام فرمایي لا یعلمون ما فی العتمة والصبح، که خلقو ته معلوم شي چې په ماسوتن مونځ کې او د سحر په مونځ کې څومره اجر دی او څومره د الله تعالی رضا ده، نو لاتاهما ولو حبوا، خلق به دې مانځل راځي، سحر لمو ماسوتن لم راځي به، وی که نشي راتي په خلقوسو باندې به راځي. ولو حبوا، حبوا وی دا ماشوم چې څنګه په خلقوسو باندې ګرځي دکه شامه دا خلق راځي، خو دا مونږ به چرم پرې نه ځي. نه د ماسوتن مونځو او نه د سحر مونځو. دیو جنا بل حدیث کې داسې فرمایي، نبی علیہ السلام فرمایلو چې انهما اشد الصلاة علی المنافقین، او منافقانو ټول ګران منځونه چې دي هغه د سحر او د ماسوتن منځونه دي. نو سحر او د ماسوتن منځو اهتمام ترمذی شریف کې روایت دی، چا چې د ماسوتن منځ په جمع سره وکړو نو گویا کې د نیمه شپه الله تعالی ته قیام وکړو، او چا چې سحر منځ هم په جمع باندې وکړو گویا کې د ټوله شپه الله تعالی ته په قیام کې تېره کړه. او نه هم کول دارې چې دینه مرادو الصلوات الخمس، ټول منځونه تېنه مراد دي پنځه واړه، ځکه د پنځو واړو منځونو اهتمام پکار دی، هم په دې باندې د الله تعالی قرب حاصلېږي. او دیو دلیل دا دی چې معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلو حافظوا علی الصلوات
وی دا منزونو حفاظتو که همیشوالی وکي. وی دا خبره هر یو منز شامل که نفل دی و که فرض دی. وی دا حافظو علی الصلوات هر یو منزو که فرض دی که واجب دی که نفل دی و که سنت ایت شامل دی. و بیا والصلاة الوسطی و فرض منزی تینا خاص کو. بیا بطور خاص دا فرض منزونو همها اهتمامو که. او لسم کول داری چه دین مراد اغا موندی چه اغا متعین ندی. یعنی اللہ تعالی دیلم خپل ځان سره خود لري او امت تیرا دیلم نره ورکش دا کم موندی. لکه څنګه چې د شب قدر علم الله تعالی پټ ساتل دی راضی خو پر چا باندې لیکن شپه متعین کړي نه را نو ادارنګ د صلات وسطا کم یو موندی ودا الله تعالی پټ ساتل دی. تفسیر قرطبی دی کول ترجیح ورکړي دا ودا خبر ډیره خره چې انسان د هر یو موند اهتمام وکړي. دا غیر معین موندی. او دارنگی یو لسم کول داری چی ردین مراد ویتر دی چی دا ویتر احتمامو که. دو لسم کوئی چی دا دوحا دا چاشت موندی. دا چاشت دا منز چی دی یو دا صوفیاء کول دی او دیم دا محدثین حضراتو. دا محدثین پنی باندی دا چاش من او دا اشراق من دا یو من دی. اغی دا اشراق او چاش دوار تا یو منزوائی. او دا صوفیہ کرام و مشایخ چی دی ای پاکی دا فرق کی. اغی دا اشراق منز اغری چنور خطو فسی فورن اکلشی چې کله دوه نیزې نور اوچت شو نو دا د اشراق مونځ دی. او بیا چې کله نور ښه ګرم شي سم زیاتو او په دغه وخت کې دې ته صلات دوحا یعنې د چاشت مونځ وایي. اصل کې دا مونځ نبی علیه الصلاة والسلام صرف او صرف د فتح مکی په موقع باندې د ام هانی رضی اللہ تعالی عنہا په کور کې کړو 8 رکعات کړو. مکه چې کله فتح شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ام هانی رضی اللہ تعالی عنہا کور ته راغلو هلته غسل کو. ام هانی رضی اللہ تعالی عنہا رااله سلام یو کو. نبی علیہ السلام غسل کو. فاطمه رضی اللہ عنہا پرده نیسلی و. نبی علیہ السلام په پرده باندې لاس کته کوي دا سوق دی ویجی ام هانی تا. نبی علیہ السلام مرحبا بی ام هانی او ام هانی تا خوشخبری دا خوشامدید دی. آغی وطوی جی وی ما یو دو کسانو تا پناه ورکړی دا چې نبی علیہ السلام دا آغی نمون آغسو چې دی قتل کئی. وی علی رضی اللہ تعالی عنہ قتلولو خو ما وطوی چې ما والا پناه ورکړی دا. نو علی رضی اللہ عنہ چې خزم لا چاله پناه ورکولی شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل آجرنا من آجرته مونږم هغه چاله پناه ورکړه چې تا پناه ورکړی دا. بیا نبی علیہ السلام د ام هانی رضی اللہ عنہا په کور کې 8 رکعاتو ډیر زر زر وکړو. نو دا هغه د چاش مونځ دی. او دارنګې 14 کول دی چې مراد عید الفطر دی د لوکي اختر مونځ دی. د دې خاص طور اهتمام وکړئ. او 14 کول دی چې دا عید الاضحی د لوی اختر مونځ دی. او 15 کو دا چې صلات اللیل د شپې ر تهجد دا مونږ دی. او دومره کافر بیا وکي بور به سکو همیشوالیو کې په منځونو باندې او په مون درمیان باندې او درګه الله تعالی تجزی کوونکی